نفرت وړه ټول کړه په اجل یې وشیندا نفرت وړه ټول کړه په اجل یې وشیندا د مینې ضرورت دی پل په پل یې وشیندا د مینې ضرورت دی پل په پل یې وشیندا نفرت وړه ټول کړه په اجل یې وشیندا نفرت وړه ټول کړه په اجل یې وشیندا اشنا په خلیلی مینا کی ځان زری زری کړه اشنا په خلیلی مینا کی ځان زری زری کړه د واړه اسمانونو په درشل یې وشیندا د واړه اسمانونو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمنو د رمضان المبارک میاشت د اورګزی نیوز طرفه نه زمون په دې سیمه کې په معاشره کې په کور باندې د پهلا رمضان المبارک نه او ترنن پر د راشن دغه سلسله روان دي نو په دې وخت کې زمون سره یو بابا هم موجود دی سده هم زمون راشن د اورګزی نیوز تر سایډ نه راوړو او په کور کې ورته کې هدو ته مې لا شو مو ورونه ډېر خوشحال شولو الله پاک د قبول کی الله پاک د نور ترحم وربونه وکي مو ته مې لا شو کوم دغه مخکې کوم پلګران شو کنه هغه مو ته کوم دغه راشن مو ته مې لا شو جسه به تاسو مخکې یو پروګرام زموږ شو تاسو څلور 15 بچان د سدي هغه نمزور دي هغه روزګار هم نشکول نو غربت ته نو سده سه وختونه کې نوره نو مو دکا مخکې د پلګران شو ما هو بچی لکه مزور لري کنه د څه مزدوري دینه کنه او لکه انداد ورسره وشي نو مو دی باندې دغه چې دغه ته مجبوري لري اندې د پر شوه و کنه مخکې کم پروګرام شو پاغه کې سه امداد تاسو شو لکه یو ځای نه ته کوندې کنه یا 10000 روپیه راخل دی کنه شوه و کنه نور نه ته نه شوه کنه بل کلی نه خوشاله لکېږي نور ته کوندې کنه بل چې ته نه شوه قدرمنو د اول رمضان المبارک نه او ترنن پورې زمونږ په دې سیمه کې په کلی کې کور باندې زمونږ د راشن دغه سلسله روانه دی زمونږ د دې سیمې د پولیس ایس ډي پی او محبوب خان صاحب الله تعالی دې هغه ته ډېر زیات ژوند ورکړي چې د غریبانو دغه आवाज اوچتوي او د غریبانو دغه دسترخوان یې رنګین کړلو ولې د پروګرام مخکې یو ملګری سره خبره کوله چې په کور کې یوه مورکې دی او د مورکې 15 بچي دي صدابتاري وخت شي نو مورکې روژه ماته کی او ډېر د ناکام او د درد نه بچو ته ووایي چې زه مړیم بس زه نوره نه خورم دا مورکې احساس د بچو دی او هغه مور ځان وږې پاتې کوي خو خپل بچیان مړه غواړي چې بچی مې مړ شي مورکې دی وږې پاتې یو شمېر خلک نور هم دغسې دي په دې سیمه کې چې هغه روژې ساتي خو چې د ابتاري وخت شي هغه په دې ارمان باندې چې روژه زه د سج سره زه خپل ابتري وکم نو قدرمنو د دې دپاره اورګزی نیوز لګیا دی په سیمه کې د دغو غریبانو دپاره مونږ غواړو چې دغه د ابتري دسترخوان دی دا هم رنګین شي د دپاره ایس ډي پی او صاحب بیا هم مونږ شکریا ادا کوو چې سیمه کې دغه سلسله دی د راشن روانه کړې دی او امید لرو چې دغه سلسله به نور هم مخې ته لاړه شي چې څومره غریبانان مسکینان بېوسه بېکسه خلک دي هغو سره بشانه اورګزی نیوز هم ولاړ وي او ایس ډي پی او صاحب به هم دغه مرستې روانې وي دې وخت مونږ سونګراني په کلي کې موجود یو مخکې هم زمونږ یو پروګرام کړی و اجي صاحب سره موجود دی د نه مخکې د دې والد صاحب ته هم مونږ راشن ورکړلو اوس د دې کور ته راغللو نو دې سره د پروګرام مخکې خبره وکړه دا چې د کم کور کې پاتې کېږي نو دا هم د دې خپل کور نه دی په پردي کور کې پاتې کېږي چې کله بېروزګاري شي او سړی مزدوره شي نو یقینا چې ژوند بیا ډېر د درد نه ډک شي او ډېر تکلیف وي په پښتو کې هغه متل دی چې هغه ځای سوځي چې په کوم ځای کې اور بل وي نو په دې سره اجي صاحب موجود دی اجي صاحب زموږ د راشن دغه سلسلې روانې دي
چې کوم سایډ نه دغه رشن تقسیمیږي نو د هغې تاسو شکریا ادا کړئ او امید موږ لرو چې دا سلسله به نوره هم روانه وي دغه ورکړي ترقي ورکړي نور خلکو سره موږ باندې مرسته وکړي موږ ډېره شکریا ادا کوو د دغو خلکو چې داسې خلکو سره موږ د مزدور خلکو یا نورو غریبانو خلکو سره مرسته کوي نو الله پاک ته نور توفیق دغو خلکو نه ورکړي الحمدلله بس موږ بدین خوشحال یو پوه نه شولې حاجي صاحب تاسو مزدور هم یې غربت هم دی ژوند کې ډېر تکلیفونه دي نو تاسو د افطاري په وخت کې څه حالات دي نو بس حالات شو ټول ګډوډ وي که پوه نه شولې خو الله خیر چې واچوي ځکه څه د خلکو سره د خدای امداد وکړي بس خپل برخه مرسته موږ سره کوي که نه او تاسو د حکومت الله پاک تاسو سره مرسته وکړي نو تکلیف خو هر وخت دی که نه او بل روژې چې خامخا دغه یي که نه بیا لکه د اختر محل سره نږدې شي نو بیا بچ لکه کپړې و یو شکلي جامې و هر شی لګي که نه د هر شي ضرورت لري کم څه کور ماشومان دي هغو د اختر تیاریانې یا نور داسې څه ضرورتونه هغو دپاره م څه کړي دي د وسه کېږي یا نه کېږي داسې خاص دغه لرې کړی بس کوشش به کوو که الله پاک رحم وکړي اواز حکومت هم واوري مالدار خلک هم واوري څه غوښتنه کوي هغو نه نو موږ یو داسې خلکو سره په کار دی پوره مرسته وشي او پوره امداد ورسره وشي بس نور به موږ څه ویو قدرمنو تاسو د حاجي صاحب خبرې اورېدې او یقینا چې زموږ په دې سیمه کې ډېر خلک داسې دي خو زموږ بیا پښتانه چې کوم دي هغه په خپل پښتو باندې ډېر زیات نن خم کوي نو د پښتونولۍ په وجه باندې هغه خپل نارې برداشت کوي خو چاته لاس نه نیسي او خلک چې کله اخر مجبور شي نو د دپاره زموږ هم دغه کوششونه روان وي او تاسو به هم قدرمنو موږ سره مرسته کوو موږ امید دغه دی چې دغه سلسله به زموږ روانه وي د دې رشن دغه سلسلې او لیسټونه زموږ سره موجود دي په دې کې زموږ سره اوړه چینی غوړي چاول لوبیا چای مالګه او سرپ موجود دي کوشش کوو چې دا خالي ځلې مونږ نور هم زیاتې کړو او ټولو خلکو ته ورسوو که څوک غواړي چې دغو غریبانو سره مونږ مرسته وکړو نو زمونږ کنټیکټ نمبر په سکرین باندې موجود دی او د ورکزۍ نیوز ته بنا چې کمې خالي ځلې کېږي د غریبانو دپاره په دې باندې الله تعالی حاضر او نظیر دی د ستاسو د حق او د دغو غریبانو د حق په نه ځای کېږي امید لرم چې دې پروګرام نه به تاسو خوند اخیستی او تر بل پروګرام پورې درنه غواړم اجازت د لوی خدای په امان